ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک د خپل مخلوق د هدایت د پاره پیغمبران را لېږلي دي ورسره آسماني کتابونه هم الله نازل کړي دي د ټولو نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر خدای را لېږلی دی او اخیری کتاب قرآن پاک الله نازل کړی دی او په دې قرآن شریف کې د انسان چې څومره ضرورتونه پیښیږي که د دنیا په باره کې دي او که د آخرت په باره کې نو د هغې ټولو بیان په دې قرآن شریف کې شته تبیانا لکل شی بیان پکې شته لکل شی د هر شي بیان پکې دی انسان الله پیدا کړی دی او د د پیدایش نه مخکې چې د څومره رزق دی هغه رزق هم الله پیدا کړی دی هر څومره رزق چې د دی هغه رزق به خامخا دته رسیږي او داسې نه ده چې د ده حصه رزق به بل څوک وخوري د کم انسان چې کم رزق نصیبه کړي دا بل څوک خوړی نشي که دا ټوله دنیا یو انسان سره جنگ شروع کی او د هغه یو نوړی په نصیبه کې هغه نوړی ته د ټوله دنیا په شریک هم نشي اخیستی ټوله دنیا به یو طرف ته دی بل طرف ته دی خو د ده نوړی به ده ته رسیږي بل خوا نه څوک د بل نصیب خوړی نشي هیڅ رنګ که په زور که په رضا وي که په جنګ نو هر بنده په دې خپل رزق باندې دی صبر شي بل اړخ ته د اسره نه کوي هر بنده چې کم رزق الله ورکوي بس په دې د صبر شي دا د ده نصیبه ده او نور سره د هغوی پیسه کې که جنګونه کوي نو مړ به هم شي او پړ به هم شي ملامت او گناهگار بم شي رزق آسمانی دی د الله د طرف نه مقرر دی او د بره نه راکوزیږي او ښکته په دې ځمکه هر چا ته رسیږي که دا انسان ورپسې منډې تړلی وي هم به ورته رسي که منډه نه وي نو هم به ورته رسیږي موسی علیه السلام مصر کې پیدا شوی و د فرعون په کور کې لوی شو زلمی شو او بیا د مصر نه هجرت وکړ مدین ته لاړ د شعیب علیه السلام علاقې ته او هغه سره 10 کاله خدمت کړی دی ګډې چیلې ورسره سرولی دي هغه له یو لور په نکاح ورکړې وه او 10 کاله پسې بیا د سخر بابا نه اجازت وغوښته وی مصر کې مې مور خور او ورور دي یادېږي مې اجازت وکړه چې لاړ شمه
نو شعیب علیہ السلام ورته اجازه ورکړه ځه لاړ شو بي بي ځان سره بوځه. نو موسی علیہ السلام او بي بي عامه لاره پرېښې وه په یو شاړه د ځنګل په لار باندې روان دی. شپه وه تیاره وه او دغه وخت کې د ماشوم پیدا کېدو تکلیف شروع شو. داسې وخت کې لږ اور پکاري چې بنده ګرم شي. نو غیر چاپیره چې کتل نو د غر په سر کې رڼا ښکاره شوله. نو بیبي ته وایي انی آنست نارا، اور مې ولیده، لعلی آتیکم منها بقبس، شاید چې زه تاله د دغه ځای نه څه اور انګار سروټ کې راوړم، لعلکم تصطلون، شاید چې تاسو پې ګرم شئ. چې اور له ورغې نه هلته کې اور نشته دی، نور دی. او موسی علیه السلام ته الله پیغمبري ورکړله، ورته حکم وکړ فاذهب الی فرعون انه طغى، فرعون له لاړ شه، سرکشي کړې ده. موسی علیه السلام وی الله دې وخت کې خو د بیبي د خدمت ضرورت دی، نو څوکم اول د بیبي خدمت له ورشمه او که اول فرعون له ورشمه. الله پاک ورته داسې ونه فرمایل چې د بیبي نه بېغمه شه، هغه انتظام به زه کوم، خو زه ته فرعون له لاړ شه، داسې ورته ونه وی. لاس کې ورسره امسا وه او د غر یو غټ کاڼې مخامخ وې، دا کاڼې اوه کاڼې چې اوه نه هغه مات شو. منځ کې بل کاڼې راووته، نو دا کاڼې م اوه نو هغې ونه هغه مات شو. منځ کې بل کاڼې راغې، دا کاڼې م اوه نو دا دریم کاڼې په دریم ګزارو نو هغه مات شو. نو په هغې کې دننه یو چینجی دی، خوله کې شنه پاڼه نیولې، هغه خوري او ذکر هم کوي. وی سبحان من یرانی، پاکی د هغه ذات لره چې ما ویني، ویعرف مکانی، او زما ځای ورته معلوم دی، زما ځای پیژني، ویرزقني ولا ینسانی، ما له روزانه دلته رزق راکوي، زه ترې ایریږم نه. نو په دریو کاڼو کې دننه چینجي ته الله رزق ورکوي، ایریږي ترې نه. نو انسان اشرف المخلوقات ته، خدای ولا خوله ورکړې ده، خوله به ولا خالي نه پرېږدي، دې ته به خامخا رزق ورکوي. نو د انسان د پیدایش نه الله مخکې د ده حصه رزق پیدا کړی دی. اوس رزق اسماني دی، د بره نه راځي، خو دنیا چې ده نو دارالاسباب دی، سناسه کسب بکې. نو دا د کسب لوښې به ونیسي، نو دې کې به رزق د بره نه الله راواچوي. دکاندار چې دکانداری کوي، نو دا دکانداری دا د لوښې دی، او دې الله ته سوال کوي چې الله دکانداری کوم، نو د دکاندارۍ دې لوښي کې رزق راواچوه. نو چې دې د شریعت مطابق دکانداری کوي، دروغ وینا نه کوي، د دروغو قسمونه نه کوي، دوکه نه کوي، په سودا کې عیب نه پټوي، او دې سوداګري کوي، نو په دې سوداګرۍ او په دې تجارت کې الله برکت واچوي، او دله پاک رزق ورکي، او دا رزق دې په خپله مخوري، په بچو باندې مخوري، هغې کې هم تقوا پرهیزګاري پیدا کېږي، او ده کې هم تقوا پرهیزګاري پیدا کېږي. او کدا بنده په دې دکاندارۍ کې دروغ وینا شروع کی، او په یو سودا کې عیب وي، هغه عیب پکې دې پټوي، او د دروغو قسمونه م خوري ورسره. نو د سودا خو به ډېره خرڅېږي، خو برکت به پکې نه وي، او د دې سودا چې کم قیمت دله راځي، او دې په هغې باندې کم خوراک کوي، نو هغې کې به د نیکۍ اثر نه وي، د نیکۍ توفیق به نه وي، ځکه دې دوکه باز دی. پخوا زمانه کې چې ارزاني وه، مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه
هغې خپل وعظ کې یو ځل وی د چرګې هګۍ په روپۍ درزن یو سړي په کلي کې واغشتی او په بازار کې ناستې خرڅی یې په 2 روپۍ درزن خرڅی نو یو ګاهک راغی ورته وایي چې په 1.5 روپۍ درزن ولګوه چې د نوالمه نو دی ورته په 1.5 خو ما په خپله اغوښتي دي نو د اتانې خو پکې ګټه راکه دې سړي دروغ ووی د په کلي کې دا په روپۍ درزن اغوښتي دي او ګاهک ته وایي په 1.5 مې په خپله اغوښتي دي دې دروغو په دې کې اثر وکړ وی دا هګۍ چې سکري دا حرامې نه دي خو چې چا وخوړې نو د هغه به د عبادت توفیق د زړه نه وځي شوق پېني دکاندار دروغ ویلي دي اثر یې په ګاهک باندې وشو ګاهک د نیکۍ توفیق ختم شو اوس زمونږ هم حال وګوره نو هر دکاندار به څه وي نو موږ که هر څه خورو نو د مانځه شوق هم نشته هسې مانځه له خو توجه وطني دا د دې دروغو د دوکې د چلول د دې حرام خورۍ اثر دی چې د مانځه هغه شوق محبت نشته او مانځه نه پس که دوا کوو نو نه قبلېږي نو دکانداری دا یو لوښی دی نو دا لوښی پاک کا نو دی که به پاک رزق راشي نو ستا به د نیکۍ توفیق وي او که دا لوښی دی پلید که خلاف شریعت کارونه دی کول نو لوښی دی ګنده دی نو بره نه خو الله پاک رزق راولېږه خو ستا لوښی خراب و نو هغه پاک رزق نه برکت ووته دکانداری شو دارنګ ملازمت شو که سرکاری ملازم او که چېرته د خان نوکرې نو خپله ډیوټي په صحیح طریقې سره کوه نو ستا د نوکرۍ دا لوښی پاک دی پاک رزق سره ښکلې اثرات پیدا کېږي او که چل ول دوکهبازي کوې نو بیا خراب اثرات به وي رشوت وغیره دا هم ښه شی نه دی هر ملازم له حکومت باقاعده تنخواه مقرره کړه چې ته خپله ډیوټي کوه نو چې دی خپله ډیوټي وکړي نو د ده دغه تنخواه ده له حلاله شوله او د دغې تنخواه نه اخوا ته چې دی نور د چا نه څه غواړي نو دی ورته د خدای فضل وي نور هم د خدای فضل دی او پسې نور هم څه راځي نو دا د خدای فضل نه دی د خدای قهر دی په دې انسان چې دی دا رشوت اخلي یو کس وی د موټر سایکل کاغذونه څه رینیول مې کوو نو وایي چې مخامخ دفتر ته ورغلمه وی په میز داسې ډېر فایلونه پراته چې دا ډېرې وینې دا ستا نه مخکې دي د دوی کارو شي وروسته به ستا وي مې چې زما څه ضروري کارونه یې که لږ مخکې شي وی قارې راته وکړه وی راووتم یو سره بل سره ګورم چې دې سړي له څوک وګورم راته وایي چې په خپله ورسره خبره وکړه که نه په خپله پیسې اخلي خبره ورسره وکړه وی چا ډاډه کړم نو وي بیا داسې ورغلم چې جې مې وکړه په اندازه پیسې کورسۍ راکړه راته چې کښېنه وی کښېنولمه وی 30 روپۍ مې وله ورکړلې کورسۍ هم راته راکړه ټلۍ ووله بارې چې مو ویله هغه ډېرې د فایلونو پروت هغې ته یې کتلم نو زما کار هغه ساعتو شو مې چې بیخ دو زه په دې دېرش کې خو د لسو تا ماله چیرې وړي 100 نو دا زما دا مخ د 100 هم نو چې په 100 روپۍ دې راله دا کار کړی وي اوس دا 100 او دا 1.5 روپۍ د واغشتی نو دا په ده حرام دي او د ده په بدن کې چې کومه وینه او کم طاقت پیدا شي هغې کې دا طاقت نشته چې دی په شوق منځو کې یا نور عبادت دی وکړي نو د دې حرامو اثر بیا داسې وشي داسې نور د دنیا بې شمېره کارونه دي د آمدنۍ ډېرې ذریعې دي هر څوک په خپله شعبه کې ورداخل دی او په هر بنده باندې خپله محکمه ښه واضحه ده او د هغې طریقې او هدایات ورته ښه معلوم دي نو د چا د بیان ضرورت نشته هر سړی په خپله ښه پوهېږي چې دی ښه کار کوي او که غلط کار کوي نو رزق حلال چې کم بنده ته رزق حلال ملو شي او دې دروغ وینا نه کوي رښتیا وینا کوي رزق حلال او صدق مقال رښتیا وینا هم کوي ورسره نیک اعمال نو دته به حاصل شي درجه د کمال رزق حلال نمبر 1
صدق مقال رشتیا وینا نمبر 2 اور نمبر 3 نیک اعمال نمبر 4 ور حاصل شو درجه د کمال د کامل ولی الله جوړ شو نو خو بد ارسوک پیژنې او مسلو کولو ته د چا هم ضرورت نشته ارسوک خپويږي او خدای دې نورم پوي کی او د پوهې سره د عمل توفیق دې الله ورکی سیلابونه راغلی دي او خلک یې ځپلي دي د چا کورونه پرېوتلي دي د چا مال حال اوبو اوړی دی د چا څاروي اوړي دي د چا د کور بندیانې اوړي دي دا تکلیف والا خلک دي مصیبت پرې راغلی دی دې سره تعاون او امداد کول کار خیر د ثواب کار دی هر وس والا بنده دغه خلکو سره د خپل وس مناسب تعاون امداد دی وکي الله به اجر او ثواب ورکي او که یو موړ بنده ورشي او د هغوی د مخې نه هم سره کاږي چې زه موړ یم خو بیا هم ستا د مخې نه خورم نو په دم څه خیال دی دا څنګه سړی دی هر څوک پې پوهېږي چې دا څنګه سړی دی نو په چا چې دا سیلاب نه دی راغلی دوی په دې کیمپونو کې پراته دي دوی په منډه منډه ګاډو پسې ورځي او چا نه نغد او چا نه خوراک اخلي د دپاره دا خوراک څنګه دی موټروی نه د څاروو میله جوړه شوې ده څنګه چې په میله کې څاروي دي دقسې په موټروی څاروي او دا خلک هم پکې په میله کې چې څنګه ګرځي دا هغه روغ خلک دي چې سیلاب نه دي وهلی او دوی هلته کې تلي صرف د خوراک دپاره خلکو نه پیسې دي دا پیسې په دوی حرامې دي کم بنده سره چې د یو شوا روز خوراک موجود وي او دې د بل نه سوال کوي دا سوال دله حرام دی دې خلکو کره کور خوراک نشته یو کس په ټیکټر او په ټرالۍ مزدوري کوي او هغه ټیکټر او ټرالي یې کور ودرېلی وي د دې آمدن کم دی په موټروی آمدن ډېر دی روزانه ډېر څه میلاویږي دا د سړیتوب کار دی ښه کاروباري سړی دی ټریکټر ټرالۍ باندې روزانه مزدوري کوي ډېرې ګټي وایي دا کمې دي هلته په سوال کې ډېرې دي نو دا سوالګر شو د ده د ارزق حرام دی د ده د عبادت شوق نشته دی دی که دعا کوي دعا به نه قبلیږي او کم بنده چې بې ضرورته سوال کوي نو د قیامت پر ورځ د ده دا مخ به شوکېدلی وي دا غوښه او سرمن به ترې راښکلي شوي وي او داسې بدرنګه مخ به یې د قیامت پر ورځ به هر څوک ویني د هغه سایلو د هغه سوالګرو کم خلک چې سیلاب نه دي والی لږ دې د خدای نه ویرېږي دوی دې په پردو خوراکونو پسې منډې نه وایي او شرمېږي هم نه دله خو خدای دونه وس ورکړي چې دوه درې اوږې دې مړولی شي نو دې د اوږو خوراک ځان له ولې راکاږي هر ګاډي پسې ورمنډه وایي داسې نه ده پکار بل چې چاله چې الله وس ورکړي دي نو دې دې د دغې غریبانانو کمزورو خلکو سره تعاون امداد وکړي نو دا رزق حلال نه دی په دې سیلاب کې لرګي هم راغلي دي او د خلکو دا لرګي نیولي دي چې د دې به څه حکم وي یو بنده نه یو شی په لاره رک شو او هغه یو مسلمان اومنده نو په عربی کې دې ته وایي لقطه لقطه د شریعت حکم دا دی چې دا موندلی شوی څیز به دا سړی په دې نیت روچت کي چې مالک یې معلوم شي دا به زه هغه ته رسوم په دې نیت نه چې اومې مونده زما شو نو دا لقطه په دې نیت دې روچته کي چې مالک معلوم شي دا به زه هغه ته رسوم دا په سیلاب کې چې کم لرګي رالي دا هم لقطه ده په دې نیت یې روچت که چې مالک معلوم شي نو دا به ورته ورکومه اوس لقطه کې کله داسې د کم قیمت څیز هم وي او کله پکې د ډېر قیمت څیز هم راشي او بعضې څیز داسې کال پورې اصارېدي نشي
ګوتې کې د سبزي وموندله ټماټر دی بیا موندل دا خو 10 ورځې م ایسارولی نه شي 10 ورځې پس به دا څښا شي د غورځولو به شي نو تاسې څیز چې زر څښا کېږي خرابېږي نو دا دومره ورځې وساته چې څومره کې دا نه خرابېږي ټماټر دی ورځ دوه کې نه خرابېږي ورځ به وساته او بیا چېرته خوار غریب بنده وګوره هغه ورکا چې زکات اغشتی شي نو هغه بنده له ورکړي هغه به استعمال کړي او کوم څیزونه چې کال کې نه خرابېږي نو دا به یو کال امانت ځان سره کېږدي او اعلان به کوي چې مالک معلوم شي مالک ته ورکا او که کال کې مالک پیدا نشو نو بیا به خوار غریب وګوري چې څوک زکات اغشتی شي هغه له به یې ورکړي دا لرګي سیلاب راوړله 20 کاله کې هم نه خرابېږي او هغه چې چا نیولې هغه وایي دا زما دی او زه یې ځان له خرڅومه چې چا ته پته چې دی سیلاب کې نه دا د غلا لرګي دي نو هغه کس دی نه اخلي چې چا ته پته چې دا د غلا دي څوک نه خبره کوي والی به والي او چې کم خلک خبر دي نو هغوی د غلا دا سودا نه کوي اول یو کس راته چې د غرونو نه یو سړی راغی چې د کم ځای نه را سیلاب دا لرګي راوړي دي او هغه وایي چې زموږ غټ غټ لرګي دي موږ پې نمبر یې لیکلي دي هغه نښې پې اوس هم ښکارېدي او دا دي تاسو سره پراته دي دا راله راکړي هغوی ته چې دا موږ نیولي زموږ پټې یې خراب کړو پټي ته راغلي دي نو مالک معلوم شو خو موندونکي وله ورکوي نه دا په د حرام دي تیر شوی سیلاب کې د چوتي په غاړه دغلته ده ارې مشینو هغې کې خپل لرګي پراتو چې سیلاب راغی خلک راله هغه خپل لرګي ته نوړله سړي به چغې وه چې دا خو زما دي ما مشین ته ایښي مزدوري پکې کوم زه خپل کار کوه هغې هم ته یوړله ښکاره مالک ورته ولاړ دی ویس غلول ته نو دې ځای کې د حرام او د حلال تمیز ونه شو د دې بنده رزق حرام دی نو چې رزق یې حرام وي دې مونځ کوي نو مونځ یې قبلیږي 40 ورځې به مونځ نه قبلیږي چې یوه نوړی په خېټه کې حرامه پرته وي اوس به ډېر خلک حرام خواري نو دا ټول مونځ به نه کوي هسې هم نه قبلیږي نو نه داسې نه ده چې مونځ به نه کوې مونځ وکړه اگر چې ګېډه کې د حرام دي خو مونځ وکړه مونځ مه پرېږده ځکه مونځ په تا ځان له فرض دي نو چې دا فرض دی وکړه نو قرض دې خلاص که خو په دې کم ډېر لوی اجر او ثواب میلاوېده ابه نه درکوي نوره دې غاړه خلاصه شه مونځ پرېږده ما کوشش وکړه چې د حرامو نه ځان بچ کړي هر بنده په خپل ځان ښه پوهېږي او هر بنده د خپل ګریوان کې سر ښکته کړي او په خپله دې سوچ وکړي چې ما ته به څونه حرام راغلي توبه دې نه پس به زه بیا حرام نه کومه نو که په صدق توبه چا وویستله نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکي د ګناه نه داسې پاک لکه چې اډو کړې هم نه ده الله دې ټولو ته د حلال رزق نصیب ورکړي د حرامو نه د الله ټول بچ کړي او چې څومره ګناهونه شوي دي الله دې د هغې معافي وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام